صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانان ورونو، اللہ رب العزت سے انسانیت توجود ورکڑی تر آدم علیہ السلام نراونی ستر آخری انسان دونی سے اللہ رب العزت پیدا کری. ہر انسان دیدی کوشش کی سے کامیاب سا. اگر انسان کا مسلمانی کا غیر مسلم، اگر انسان کا تعلق دی ایمان سر لری، دی اسلام سر لری، او کا دی اسلام او دی ایمان سر تعلق نہ لری، کدی دی ہر مذہب پیروکاری، کدی دی اللہ رب العزت منون کئی او کنئی، کدی دی آخرت انکار کئی او کنہ کئی، دا انسان دی کامیابی کوشش کی سماعت کامیابی میلاو سے. زکب دنیا کے ہر انسان لگیائی کتاجر دا دی پا تجارت کی دی خبلی کامیابی، دی خبلی خوشحالی، اگر پلٹنا کی سماعت پا تجارت کی کامیابی میلاو سی. کطالب دا دی پا خبل درس و تدریس پا خبل علم حاصل اولو کی کامیابی غواری. کدی ڈاکٹر تا دی پا خبل پیشہ کی کامیابی تلاش کئی سماعت پا پدی باندے کامیابی میلاو سی. کدی انجینر دا یا دی زندگی دی نورو حصو سر دی دا تعلق دا ندی دی زندگی پو دی نورو مشاغلو کی دی خبلی زندگی دی کامیابی تلاش کئی. زکا یو تاجر سے تجارت کئی دی مال زیاد گٹل واڑی او دا زیاد مال گٹل دی کامیابی ذریعہ گرزئی. کامیابی پو دی کی تلاش کئی سے زیاد معلومات حاصل سی، دما بینک بیلنس زیاد سی، دما مکانون زیاد سی، دما تجارت وسیع سی، بمختلفو ممالکو کی دما تجارت شروع سی نما تبا کامیابی میلاو سی. یو ڈاکٹر دیدی کوشش کی سی ماتا فیس زیاد میلاو سی، زد یو بیمار علاج وکم او دیغ بیمار علاج کو دسی انداز سر وکم سی بیغی که ما تا پیسہ زیاد میلاو سی که بیمار تا صحت حاصل سی که نسی حاصل، لیکن دیما جوب تا پیسی راسی، دیما بیلنس زیاد سی نو ما تا با کامیابی کو دی وجہ میلاو سی. زکا نن سبا بازی ڈاکٹران سی بیمار ورڑ لیسی یا اپریشن پا ذریعہ سر دیغ بیمار گردوی استرسی و غیر خرس کی دیغ غرس دا غیر سی دا گردہ یا بدب کی دینی اغا اعزاز یا غیر خرس والکیزی بل یو انسان تا اغا دی اپریشن پا ذریعہ سر اغا انسان تا اغا لگا والکیزی نو اغا دی خرس کی او دیتا مقصد دا غیر سی دیما با پیسی زیادی سی دی پا ذریعہ سر با دیما بیلن زیاد سی دیما با مکانون دیما جائیدار با زیاد سی موضوع با کامیاب سا. مختلف ذرائع انسان تلاش کئی دی خبل کامیابی لپارا. ہر انسان دی خبرزان کامیابی پا تلاش کے لگیا دا، لیکن اللہ رب العزت سے پا کمشی کی کامیابی کے انسان دی غن غافل دا. کچھری انسان دی غن غفلت اختیار کسی بکمشی کی اللہ رب العزت کامیابی ہے.
هغه باندې عمل ونه کړي، هغه طریقه اختیار نه کړي چې کومه طریقه کې کومه لاره کې کوم عمل کې الله رب العزت د انسانیت کامیابی کې ده. انسان په نورو اعمالو کې په نورو طریقو کې په نورو لارو کې تلاش کوي، دغه انسان په کامیابی ته ونه رسېږي. د دنیا هغه اشیاء، هغه مال، هغه اسباب چې دی د هغو شیانو په حصول سره کامیابي د ده مقصود د هغه شیان به حاصل سي ده ته، خو لیکن کامیابي به حاصل نه سي. باوجود د هغو اشیاو د حصول نه به د ده په زندګي کې سکون نه وي، ځکه کامیابي به نه وي، اطمینان به نه وي، خوشحالیانې به نه وي، بېچین به وي، بې اطمینانه به وي، خوف او خشیت کې به وي، کامیابي به میلاو نه وي ده. لیکن کوم انسان چې په هغه لار باندې روان سو، هغه طریقه یې اختیار کړله چې هغه طریقه د الله رب العزت وضع شوې طریقه ولا د الله رب العزت له جانب نه د انسان لپاره د کامیابي لپاره اختیار شوې طریقه ولا هغه انسان هغه طریقه یې اختیار کړله، هغه انسان به په دنیا او په آخرت کې کامیاب وي. کوم انسان چې په دنیا کې د الله رب العزت رضا طلب کړله، الله رب العزت یې راضي کړ، هر عمل یې د الله رب العزت د رضا سبب وګرځاوه چې د ما چې الله رب العزت پرې راضي شي. هغه کارونه چې الله رب العزت منع کړي دي الله رب العزت لپاره یې پرېښول چې الله رب العزت د دې کارو په کولو سره له مانه ناراضه نه شي، او د توجه یې په دنیا کې د آخرت طرف ته ولا چې آخرت کې ماته کامیابي میلاو شي، آخرت دې ما جوړ شي، دغه انسان کامیاب ده. الله رب العزت فرمایي لکه یو تاجر په دنیا کې یو کسان د یو تاجر د یو د فیکټري مالک ده، یو د دکان مالک ته دی خو کامیابي په زیات مال په زیات سودا خرڅولو کې تلاش کوي، وخت شپې وځي دغه تجارت دغه ذمېداري یې روانه وي، لیکن یوه ورځ راسي سترګې یې پټې شي د مرګ په خوب سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا، ټول خلک د غفلت په خوب باندې ویده دي، لیکن چې کله مرګ پرې راغی فرشته دی روح قبض کولو والا فرشته اسرائیل علیه الصلاة والسلام ورته ودرېده او روح یې قبض کاوه، فانتبهوا دی به بیا بیدار شي چې رښتیا ما په دنیا کې کوم کار چې کاوه، کوم چې مې د نجات ذریعه ګرځولې وه، کوم شي کې چې مې کامیابي تلاش کوله هغه خو د ناکامي، هغه خو د بېوفایي ذریعه وګرځېدله، هغه دنیا چې شپه ورځ مې ورته یوه کړې وه، هغه دنیا چې خپل خوب مې په ځان باندې حرام کړی و او ما راحت طلب کولو لپاره په یو دنیا پسې لګېدلی وه، کامیابي مې غوښتله د دنیا په حصول کې، هغه دنیا خو نن رانه پاته کېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا، خلق ټول ویده دي، لیکن چې کله د مرګ وخت پرې راغی فانتبهوا دی به بیدار شي، په ځان به پوه شي چې کوم شی دوکه و کوم شی حقیقت ده، کوم کار د کړلو والو کوم کار د پرېښولو والو، کوم کار د زندګۍ کې د مقصود ګرځولو والو، کوم شی بې مقصده وویل. معلومات به د زړکدن په وخت کې انسان ته کېږي، دی به بیدار هلته شي چې کله د ده زړکدن وال کېږي د مرګ فرشته ورته راسي او د ده روح قبض کوي، بیا به ده ته معلومات اوسي، بیا به دی بیداره شي د دې خوب د غفلت د خوب نه چې په دنیا کې انسان غافله ده، بیا به معلومات اوسي چې انسان کوم کارونه چې انسان ته کې لګیا وي هغه په دوکه کې ولګي. نو الله رب العزت چې د انسانیت کامیابی کې دا او کامیاب انسان کوم یو الله رب العزت د انسان کامیابی مقدر کړي دا هغه د الله رب العزت پر رضا کې ده، د الله رب العزت په بندګۍ کې ده، د الله رب العزت
احکامات منلو کې دا او د منهیاتو نه کوم شیان چې الله رب العزت په انسان باندې حرام کړي ممنوع کړي دي او انسان لپاره چې انسان به عمل نه کوي دغه شیانو نه د ځان بچ کولو په وجه سره انسان ته الله رب العزت کامیابی ورکړي بیا به دغه انسان کامیاب وي دغه انسان به الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې د انسان ته کامیابی ورکړي دی آیت کی سماع تلاوت کو سورۃ عصر کې الله رب العزت دې تذکرہ کړی چې ټول انسانیت په تاوان کې لګیا ده ټول انسانیت په دوکه کې لګیا ده هر انسان په دوکه کې لویدلې ده خپل کوم مقصد چې د کامیابی ګرځولې ده هغه د لپاره د هلاکت ذریعہ ده کامیاب انسان هغه ده چې د آخرت طرف ته توجه وکړي او الله رب العزت په دنیا کې راضي کړي والعصر ان الانسان لفی خسر الله رب العزت په خپل باندې دې تذکرہ کړی چې انسان په خساره کې انسان په تاوان کې دا والله رب العزت قسم خوري والعصر په زمانہ کې قسم چې انسان په تاوان کې روان لیکن د انسان کامیابی دغه چې الله رب العزت احکامات عملی الا الذين امنوا الله رب العزت ومني د الله رب العزت په احکاماتو باندې ایمان راوړي کوم شیان چې الله رب العزت ورته ویلي هغه ومني وعملوا الصالحات د کومو یو کړلو حکم چې الله رب العزت انسان ته کړی هغه عملي خپل ژوندۍ کې ایغو اعمال طرف ته متوجه سي دي الله رب العزت احکامات دي الله رب العزت لجانب نسي کوم شیان او امر انسان تسوي وعملوا الصالحات او نیک اعمال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او بل مسلمان ورور تبل انسان ته د نیک اعمال او تلقین کی دی بدو کارونه باندې کوي یو ظالم انسان دغه مسلمان ته تکلیف رسي دینه کی دعوت یو څوک چاته ورکړي هغه سپک سپوره خبره وکړي بد خبره درته وکړي الله رب العزت فرمایي په دې غبره خبره باندې د صبر وکوي زیاتای در سره وسو یو انسان زیاتای وکوي ظلم یو کوي بد خبره وکړه لیکن تا حق الرساوية تا دين الرساوية تا الدين لاري ترابانوي يغطى تبدا خبر وكرا تا زړه تکلیف ورسېده هغه تکلیف چې د انسان له وجه ته رسېدلی دی الله رب العزت کې دین لپاره دی الله رب العزت لپاره دی په صبر وکړي چې الله رب العزت د تا دین ته میرا بالا یتا د دین دعوت مې ورکاو یتا کلمه مې اوچته ولا الله رب العزت دغه تکلیف ما ته رسېدلی چې صبر وکړم الله رب العزت فرمایي دغه انسان کامیاب دغه انسان ته الله رب العزت کامیابی مقدر کړي چې الله رب العزت په دغه انسان ته کامیابی ورکړي الله رب العزت فرمایي قرآن مجید سیدہ انسان سے نیک اعمال کی او دے اللہ رب العزت وطول احکامات باندې عمل کی دے عمل کولو کوشش کی حتی الامکان سے سمر جدب وس باندې وہ دنیا کی دے کوشش کی اللہ رب العزت فرمائی لگا انسان سے آخرت کے دماغ مختو دری سے دے انسان توزو کامیابی ورکا دنیا کې دنه په خدای سره ګناه سوي ده په دنیا کې په خدای سره دنه نافرمانی سوي ده لیکن اصلي هغه عمل نه کړی اعمال یې نیک کړی دي په دنیا کې د نیکی کوشش کړی الله رب العزت فرمایي دغه اعمال چې بد اعمال په دنیا کې کړی دا به ورته معاف کړي په خپل رحمت په خپل رحم او په خپل فضل او کرم سره به دغه ګناهونه ورته معاف کړي او دغه انسان په جنت ته داخل کړي او الله رب العزت فرمائی فمن زحزح عن النار کوم انسان سے د قیامت په ورځ باندې بچ کړی شو د جهنم وادخل الجنه فقد فاز او جنت
فیصله دې د لپاره وسوسه جنت ته داخل شي فقط فاز دغه انسان کامیاب ده چې د جنت نه الله رب العزت د جهنم نه بچ او د جنت فیصله دې د لپاره وسوسه جنت ته داخل شي دغه انسان کامیاب ده او هغه انسان چې د جهنم نه الله رب العزت دای بچ کوي او جنت ته داخلي الله رب العزت په بلجي کې فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى کوم انسان چې نیک اعمال کی کړای نری کا زنانه وهو مؤمن حالت دغه چې دغه انسان مؤمن ایمان یې په الله رب العزت دی الله رب العزت احکامات مني عقیده په الله رب العزت باندې صحیح فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه احسن ما كانوا يعملون د قیامت په ورځ باندې وځو دومره بهتر عمل دومره بهتر جزا له انسان ته ورکوم چې دی به حیران کوم انسان چې په صحیح عقیده سره نیک اعمال وکړو بیا به دغه انسان باندې الله رب العزت خپل فضل او کرم نو الله رب العزت د انسانیت کامیابی په دې صورت کې ذکر کړی دی انسانانو ته څو کامیابی په مختلفو اشیاءو کې مختلفو تجارتوں کی مختلفو پیشوں کی مختلفو مالوں کی تلاش ہوئی لیکن کامیابی اللہ رب العزت و ایمان اور نیک عمل کی خیرہ کوم انسان سے اللہ رب العزت باندې ایمان راوړي او نیک عمل یې وکړي هغه انسان کامیاب دی او دا انسان چې الله رب العزت دې لپاره کامیابی طریقه ذکر کړی دا الله رب العزت چې کله انسان دغه پیدا کی نو د دغه انسان د پیدایش نه وروسته دغه انسان عملنامه د بلوغ نه وروسته شروع نیک اعمال کوي که دغه انسان بد اعمال کوي انسان عملنامه کې هغه اعمال درج کیږي اعمال کله نیک زیاتی الله رب العزت په دغه انسان ته بخبل رحم و کرم سره د کامیابی هغه ټیکټ د جنت ورکړي چې جنت ته الله رب العزت په فضل او کرم سره داخل شي لیکن کوم انسان سے ناکام اس کوم انسان سے نیک اعمال نکړو کوم انسان سے عقیده صحیح نه و الله رب العزت احکامات په دنیا کې عمل کول نه الله رب العزت د انسان لپاره جهنم تیار کړ او دا انسان چې په دنیا کې بد عملی کوي او تمنا دې کوي چې الله رب العزت په جنت ته داخل دی الله رب العزت دی عدل او دی الله رب العزت قانون فیصله دغه چې دی په جهنم ته داخل دا دی الله رب العزت عدل چې دغه انسان دی جهنم ته داخل هغه انسان په جنت ته الله رب العزت داخلي چې په دنیا کې د نیکو اعمالو کوشش کړی دا دنیا کې د الله رب العزت د رضا لپاره ژوندۍ تیر کړې ده خپل ژوندۍ د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقو سره تیر کړې خپل ژوندۍ کې الله رب العزت راضي کړی ده ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې یو انسان له قبر نه راپورته شي الله رب العزت په دې وخت کې یو امتحان دی راځي لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن خمس د قبر نه د قیامت په ورځ باندې یو انسان راوځي په خپل قبر به ولاړ دي پنځو سوالاتو جوابات وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا پنځه سوالو جواب به هر انسان ورکړي اول په یو سوالاتو کې نبی علیہ السلام فرمایلی د عمر پختنه به تیر نکیږي د انسان نه چې عمر دې تیر کړی سره کړی تیر شپږه اویا کال مې عمر در کړی دا عمر دې په ست طریقه سره تیر او معصیت کې نافرمانی کې وکړي الله رب العزت احکامات دې عملي کول گناہ کې دې دا عمر کې راوړي الله رب العزت په دین کې دې راوړي دا عمر دې الله رب العزت دې رضا لپاره دې راوړي شیطان دې رضا کول لپاره دې دا عمر ولا کو اول باندې
وعن شبابه بل سوال بل ځواني مبارک تیر کیږي علما دې تذکرہ کیږي په عمر کې چې کله الله رب العزت د عمر پوښتنه وکړي نو په دې عمر کې خو ځواني راغله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ځواني ولې ذکر کړ دوباره علما فرمایي چې د ځواني او عمر دا ډېر قیمتي ده یو سپینګیری کډیر شپېتو اویاو کالو ته ورسي چې دی ځوان ته ځواني ولې د ځواني هغه قوت هغه طاقت هغه دبدبه هغه خود چې کومه د ځواني د زندګي ده هغه په بله زندګي کې نشته نو الله رب العزت په دې ځواني خصوصي هغه پوښتنه د انسان نه کسی ځواني د پس کې تېره کړې وه تا ته خو مې ځواني درکړې وله حسن و جوال مې درکړی و طاقت او قدرت مې درکړی و اعضا دې صحیح سالم ولو دغه ځواني دې په کومه لار کې زړه کړله په کومه لار کې دې تېره کړه کوم کردار دې په ځواني کې د دین لپاره دې کوم کارونه کړي د دین د ترویج لپاره د دین په اعمالو لپاره دې په خپل ځواني کې کوم اعمال عملي کړي او کله خپل ځواني د شیطان په لار کې تېره کړې وه دریم سوال به عن ماله د مال په باره کې تېر کېږي چې له کومه طریقې دغه تا مال ګټلی و تا دغه کور ته مال اهل و عیال ته مال راوړی و دغه مال دې ذخیره کړی و دا د کوم انداز سره ګټلی او دغه مال دې په کومه طریقه سره خرج کاوه مال دې ګټلو طریقه سوال به ځان ته د انسان نه کېږي او د خرج کولو هغه سوال به د انسان نه ځان ته کېږي چې په کومه طریقه دې دغه مال صرف کړی دغه مال دې د الله رب العزت په دین کې لګولی دغه مال دې د خپل پیغمبر په طریقه سره لګولی دغه مال دې په خپل اهل و عیال باندې لګولی که دغه مال دې د شیطان رضا کولو لپاره لګولی د شیطان په لارو کې دې لګولی د ټول مال حساب به د انسان سره کېږي او د انسان نه به د عمل مبارکې پوښتنه کېږي کوم علم چې تا حاصل کړی و په هغه علم باندې د څومره عمل علما فرمایي چې د انسان نه به د دې پوښتنه کېږي یو انسان به د قیامت په ورځ باندې عذر پیش کړي خدای پاکه علم مې نه وزده چټه انپړ ومه جټ وم ذمېداري مې کړله غوایان مې سرول رمي او میل مې په ولې ما ته خو علم چا نه و راکړی علم مې نه و زده کړی عالم مخته نه و کېنستی الله رب العزت په دې حساب کې چې ولې د عالم مخته نه کېنستی ولې د علم نه زده کوو کوم شی ممنوع و د تا دپاره چې تا علم نه زده کوو او بیا چې د علم زده کړ تا ته د هدایت والا لار میلاو شوه لار درته واضح شوه د خپل پیغمبر طریقې دې زده کړلې بیا د عمل څومره پرې وکړو نو د هر انسان نه به دغه پنځه سوالات کېږي د قیامت په ورځ چې کله د قبر نه اوچت شي نبی علیه السلام فرمایي لا تزول قدما ابن آدم یو قدم به وانه خلي د قبر نه چې راووتو سوالات جوابات به شروع شي یو خو د محشر په میدان کې د پره زندګي حساب ورکوي انسان عملنامه به په ښي لاس یا په چپ لاس باندې محشر په میدان کې انسان ته ملاویږي کامیابی او ناکامي به د محشر په میدان کې فیصله کېږي هغه لوی امتحان ده لیکن دلته د قبر د راپورته کېدو نه وروسته به یو امتحان د انسان نه اخیستل کېږي دغه پنځه سوالات د هر انسان نه به دغه پوښتنه کول کېږي بیا به د قیامت په ورځ باندې د انسان نه پوښتنه د خپل ټولې زندګي کېږي چې انسان ته ټوله زندګي دې څومره تېره کړې کومه طریقه دې په خپله زندګي کې اختیار کړې وه یو سکنډ حساب به د انسان سره کېږي خپل هغه اعمال چې انسان په زندګي کې کړي که د نیکۍ کړي به دي الله رب العزت به د ده په عملنامه کې ده ته مخته پراته وي قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې هر انسان ته به خپله عملنامه مخته پراته وي نیک او بد اعمال پکې لیکل شوي او دغه انسان چې بدعمله وي دی به دا افسوس کې چې دغه عملنامه ماته نه وای راسوي
الله رب العزت په ورته فرمایي ها نقرأ کتابیه دغه نن خپل کتاب وایه څومره دې زندګي تېره کړې ده نیک اعمال دې په دغه عملنامه کې زیات دي که بد اعمال بیا به د انسان نه پوښتنه کېږي عملنامه کې دې وګوره ظلم زیاتی خو به نه یې در سره شوی کرامن کاتبین خو به څه ظلم نه یې در باندې کړی چې یوه ګناه دا نه یې کړې او دوی په غلطۍ سره در باندې درپسې لیکلي دا انسان به یایي چې الله رب العزت هېڅ ظلم هېڅ زیاتی کوم شی چې ما په دنیا کې کړی هغه د ما مخته موجود نو الله رب العزت فرمایي چې په دغه ورځ باندې به بیا کامیابه انسان هغه څوک فمن زحزح عن النار چې د قیامت په ورځ باندې بچ کړی شوی د جهنم دی وګوري او بچ کوونکی ذات دی الله رب العزت او الله رب العزت هغه انسان بچ کوي چې کوم په دنیا کې کوشش دي په اعمالو کوشش یې کړی چې زه په دنیا کې زیات نه زیات نیک اعمال وکړم په دنیا کې الله رب العزت راضي کړ د جهنم نه به انسان هغه انسان الله رب العزت بچ کړي او الله رب العزت فرمایي وادخل الجنه د جهنم نه بچ او جنت ته داخل څه فقط فاز دغه انسان کامیاب او کامیابی د انسان لپاره چې الله رب العزت انتخاب کړي د نیکو اعمالو سره دغه انسان په دنیا کې نیک اعمال کې الله رب العزت پر راضي کوي یا الله رب العزت د رضا لپاره به کار کوي خپل آخرت کو جوړوي زیات توجه به د انسان د آخرت طرف ته بیا به د انسان لپاره الله رب العزت د کامیابی فیصله کوي او کوم انسان چې په آخرت کې کامیاب او بیا همیشه لپاره دغه انسان کامیاب کوم انسان چې په آخرت کې ناکام او دغه موحدي مسلماني الله رب العزت به تر یو وخت پورې هغه ګناهونه هغه بدعملیانې چې ده په دنیا کې کړي دي او هغه نیکۍ یې کړي دي الله رب العزت به دغه انسان ته د جهنم فیصله وکړي چې دی جهنم کې د دومره وخت لپاره دی په جهنم کې وسل او محترم ورونو په جهنم کې یو سکند تېرول و جهنم کی یو ساعت تیرول دومره سخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دوه کسان راوستل یو به جهنمي یو به جنتي جهنمي به دغسې ځواني چې په دنیا کې د تکلیف یو سکند نه یې لیدلی په ټوله زندګي کې مې خوند او راحت او سکون او خوشحالیانو سره به ټوله شپېته اویا کاله زندګي تېره کړي لیکن د الله رب العزت په دین باندې به عمل نه یې کړی الله رب العزت به الله نه یې منلی د الله رب العزت په توحید او په رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان نه یې الله رب العزت په فرشتو ته وفرمایي چې دغه انسان ته یوه غوپه په جهنم کې ورکړي یو دی به دغه انسان جهنم ته داخل کی فوراً بیا را خارج بیا الله رب العزت خپل دربار ته ودرې حساب وشروع انسان په دنیا کې د شپېته اویا کاله تېر کړي څومره د زندګي تېره روایاتو کې راځي د غزوان په قسم شپېته اویا کاله مې په دنیا کې تېر کړي یو سکند مې په خوشحالۍ نه ده تېر کړی او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې په دنیا کې مې یو منټ یو سکند په تکلیف کې نه یې تېر کړی خوشحالیانې لیکن هغه یو سکند یا یو منټ د جنت د جهنم ته د داخلېدو په وجه سره به د دنیا ټول راحت ټول اطمینان ټولې خوشحالیانې ټول هغه راحتونه چې په دنیا کې ده تېر کړي هغه به تېر ختم هغه به هېر شي د جهنم د عذاب ووتي او یو ځوان به د الله رب العزت دربار ته راوستل چې ټوله زندګي به په لوږه تند ټوله زندګي به په بیماري شپېته اویا کاله به تېر شوي راحت او اطمینان او سکون به نه یې لیدلی الله رب العزت به خپل دربار ته ودرېد او فرشتو ته وایي یو د جنت چکر صرف ورکړي جنت په غاړه یې وګرځوئ جنت ورښکاره کړي بیا به د الله رب العزت دربار ته راوړي الله رب العزت په پوښتنه ورنه کیه ځوان شپېته اویا کاله دې په دنیا کې تېر کړي څو دي
دغه انسان د غزوان په قسم وکړي چې الله رب العزت په دنیا کې می تکلیف نه دري په دنیا کې می بېچینی نه دري په دنیا کې می غم نه دري دغه یو منټ او یو سکند د جنت دیدار با د دنیا د شپته بیا کار غم ټول دی نو محترم ورونو یو انسان کله ځان سره دغه سوچ وکړي چې په دنیا کې به ځواني په دغه چې عیش او عشرت کې تیر کړم د الله رب العزت په نافرماني کې به تیر کړم د الله رب العزت احکامات به نه منم بوډاتوب کې به بیا توبه وباسم اول خو انسان ته دغه علم نشته چې څوک په بوډا سي او څوک په ځواني کې ولاړ سي د موږ په دې جماعت کې چې اوس نظر واچي بوډاګان کم دي او ځوانان زیات لدې چې دا معلومیږي چې بوډاتوب ته ډېر کم خلک رسي کچیر په جماعت کې په دې مجمع کې بوډاګان سپینګری زیات وایي نو موږ به ویل چې هر سړی سپینګرتوب ته رسي چې ځکه سپینګری زیات سپینګری کم دي لدې چې دا معلومیږي چې سپینګرتوب ته کم خلک رسي د سپینګرتوب نه مخکې خلک لدې دنیا نه رخصت او بیا چې په ځواني کې سړی په عیش او په عشرت کې زندګي تېره کړي دغه پنځلس یا شل یا دېرش کاله د ځواني سي یو ځوان د الله رب العزت په معصیت کې تېروي او وروسته توبه باسي او د ځواني امتحان الله رب العزت ورکوي او بیا په دغه سره عذاب الله رب العزت ورکوي نو دغه عذاب به څومره سخت نو محترم ورونو کامیاب انسان الله رب العزت فرمایي هغه څوک دی والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې په الله رب العزت باندې په صحیح معنو سره ایمان او د ایمان نه وروسته نیک اعمال وکړل بیا په ایمان کې انسان ته تکلیف رسیږي مصیبت رسیږي هغه باندې صبر وکړي یا الله رب العزت د رضا لپاره یا الله رب العزت نه د اجر ګټلو لپاره صبر وکړي الله رب العزت فرمایي دا انسان کامیاب دی دا انسان په آخرت کې کامیاب دی دا انسان د جنت مستحق دی چې الله رب العزت یې سې جنت ته داخل نو الله رب العزت دې موږ تاسو ټول مسلمانانو په دنیا او آخرت کې کامیابی موږ ټول مسلمانانو ځوانانو سپیګرو ټول ته الله رب العزت نصیب او الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دین باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا